سلام علیکم عزتمنو ګورپاڼه خواجه سارا د نن نه 3 ورځې مخکې قتل شوې ده. ډېره بې درده سره قتل شوې ده. چاحت پوهېدی دی چې د اخر په څه ګناه باندې قتل شوې ده او د څه ګناه دې داسې کړې ده چې په دې باندې پیرنګ کړی دی. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلې نشانه وهئ. ښه یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو چاحت ګورپاڼه سره یو ځای په ډزو کې لګېدلې ده او په هسپتال کې زیر علاج پرته وه. 2 ورځې مخکې هغه په اوش کې راغلی وه او پولیسو ته یې ټول بیان وویلې. ورته دا ویلې چې زموږ اخر څه ګناه ده چې په موږ باندې خلکه پیرون کوي او موږ خلکه وجني. موږ وایي غټه ګناه دا ده چې موږ د خلکو په خوله باندې خنداګانې راولو، د خلکو زړونه خوشحاله وو او د دې خو دا امر نه شو چې دوی دې موږ باندې ډزې وکړي او دوی دې په موږ باندې غم راولي. هغه ډېر د جلا فریادونه یې وکړ پولیسو ته. کومو پولیسو ته چاحت چې دا بیانونه وکړ او داسې خبرې ورته وکړ نو هغه پولیسو په سترګو کې خو اوښ کې راغلې او پولیس والا ورته په ژړا شو. واقعي خبره ده چې تاسو سره غټ ظلم کېږي. پولیسو ورته وویل چې ستاسو غټه غلطي دا ده چې تاسو خپل ملزم نه پیژنئ. چې تاسو خپل ملزم پیژندلی نو تاسو به لیدلی وی چې هغه ملزم د لا ما نن په کوم حالات کې دله وجو. بیا ورته چاحت د ډزو په دوران کې ټول بیان یې ورته وکړو چې موږ سره د ډزو په دوران کې راولې موږ ته لاس راوچولو، یعنې زموږ یې بېعزتي کوله. د هغې نه بعد چې موږ چې د هغوی خبره ونه منله د هغې نه بعد یې راباندې بیا پیرنګ ځکه چې ګورپاڼه خواجه سارا په سر کې پیلنۍ ناستې وه. د دې لاس یې هغې ته ور واچوه. ګورپاڼې ورته لغته ورکړله. چې لغته یې ورکړه ملزم داسې لرې پرېوتو. ملزم چې راپاڅېدو نو تمانچه ورسوه نو سمدستي یې پیرنګ وکړو. ګورپاڼه ولګېده. ما سمدستي ګورپاڼې ته ورمنډه کړه نو سمدستي نور پیرنګ یې وکړو. هغې سره بیا زم ولګېدلم او اوس زخمي یم. منو چاحت وایي چې زموږ غټه ګناه دا کړه چې موږ د خلکو په خوله باندې خنداګانې راولو او د خلکو نه غمونه لرې کوو چې دا معاشره زموږ عزت وکړي. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.